بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو د پښتو یو متل دی وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي. تېره شپه پاکستان د افغانستان په خوست او پکتیکا کې فضایي حملې کړي. پاکستان دا دعوه ده چې په دغه فضایي حملو کې د ټي ټي پي چې کومې ټکانې دي، کوم پټ ځایونه دي، هغه په نښه شوي دي. د افغان هلته چې کوم زمونږ ذرایع دي، هغې نه چې کله موږ د دې پوښتنه وکړه، نو هغې هم د دې خبرې پخلی وکړو چې دلته د ټي ټي پي ټکانې وې او په دغه حملو کې کوم چې د پاکستان د طرفه شوي دي، په دې کې یو صدیق الله ګربز چې د ټي ټي پي کمانډر او په پکتیکا کې سره د خپل ګروپ هغه موجود و، نو هغه په نښه کړی شوی دی. صدیق الله ګربز هغه د ټي ټي پي کمانډر دی چې په بنو کې کوم حمله شوې وه، د هغې ماسټر مایند هم دی، د هغې تیاري منصوبه بندي د هر څه هغې کړي وو، نو هغه هم په دغه بیګانۍ حمله کې وژلی شوی دی. د دې نه علاوه په خوست کې چې کوم هوایي برید شوی دی، پاکستان کوم کړی دی، نو په دغه کې ذرایع دا وایي چې عمر منصور د ټي ټي پي چې کوم کمانډر و، هغه هلته وژل شوی دی سره د خپلو ملګرو. د دې نه وړاندې پاکستان د چین په ذریعه څو ځله د افغانستان سره د خبرو کوشش وکړو او غوښتلې چې دا مسله د خبرو د لارې حل شي، خو ولې هلته لا نه ده. په افغانستان کې په ځای په ځای چې کوم زمونږ ذرایع موجود دي، هغې نه چې کوم معلومات موږ اخیستي دي، نو چې آیا دغلته د ټي ټي پي پټ ځایونه شته که نه، نو هغې په جار وایي چې پټ ځایونه نه دي، ډېر ښکاره ځایونه دي. لکه خوست کې چې کومه حمله بیګا شوې ده، نو په خوست کې یو ځای دی ګولان کیمپ ورته وایي. هلته د ټي ټي پي حافظ ګل بهادر ګروپ چې کوم دی، د هغې پوره یو نیټورک موجود دی. او هلته چې کوم سپین جومات دی، نو هغې کې په خپله حافظ ګل بهادر مونځ له راځي او هلته هغې دوه او درې ودونه هم کړي دي، دغه موجود دي. د دې نه علاوه د کونړ چې کومه مروره علاقه ده، نو که تاسو معلومات واخلئ، نو هلته هم د ټي ټي پي مراکز موجود دي، تربیتي مرکزونه هم شته دی، د اوسېدو ځایونه هم شته دی او باقاعده د هغې خاندانونه هلته اوسېږي. نو په داسې حال کې چې بیا کله د پاکستان د طرفه حملې وشي، نو هغه حملو له بیا د همدردۍ دپاره د عوامي رنګ ورکولی شي چې یاره دا حملې په ولس باندې شوي دي او دلته د طالبانو یا د دغه خلکو کمانډران نشته، دا صرف پاکستان زیاتی کړی دی. نو زه دا نه وایم چې یاره پاکستان څه کړي، افغانستان څه کړي، خو افغانستان دی لږ په خپل ولس باندې رحم وکړي. افغانستان له پکار دي چې د ګاونډي هیواد سره کومې شخړې دي، کومې ستونزې دي، هغه حل کړي او په دې خاوره کې کومه چې په خیبر پښتونخوا کې کوم اور بل دی، نو چونکې د دغې خو ټولې دنیا ته اوس پته ده چې دغه اور را لګېدلی د افغانستان نه دی، نو په کار ده چې د هغه ځای نه دغه اور مړ کړی شي، ځکه چې دغې کې پښتانه مري. او بیا د پاکستان د طرف هم په کار ده چې د حملو په ځای د خبرو د لارې مسئلې حل کړی شي. نو په یو بل د الزامونو، په یو بل د حملو نه ضروري دا ده چې د پاکستان کومې غوښتنې دي د افغانستان ومني، او د افغانستان چې کومې غوښتنې دي، نو په کار د پاکستان هم په هغې سوچ وکړي چې مسله حل ته لاړه شي. خو دا خبره کول چې په افغانستان کې د ټي ټي پي پټ ځایونه نشته، نو دا غلطه ده. حقیقت نه سترګې پټول نه دي په کار، په خپل ولس باندې رحم په کار دی.